नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ि अम्मन यमलिकुस सम्अ वल अबसार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूनुस यौलसम पारा यौदिर्शतम नंबर आयत दी अदीर को दमक के रुको सरार अबद और मुनासबत दादी चिपमक के रुको के द मुशरिकानो द शिरक तरदीद बयान शो उस पदे रुको कि हम द मुशरिकानो द शिरक तरदीद बयानी पदेरों को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द मुशरिकान सराप अक़ीदा द तौहीद और परत द शिरक बांधी तरीक़ा द मुनाज़रे ज़िक्र कई। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाई चिदा मुशरिकान चिद अल्लाह पाक सर शरीकानान जोड़वी अल्लाह जल्ल शानुहु सरा द गैरुल्लाह इबादत कई दीन तपोस उका चितासलद आसमान और दरज़म के ना रिज़्क़ सोख दर कई बल दीन तपोस उका चिस्तासो दवगुनो और दस्तर को खालिक सोख भी दावगुनो स्तर के दर लचा पैदा करी और पवगुनो बस्तर को की द और दलो और दलो ताकत दर लचा पैदा करी बल्ले काफिरान न तपोसो का चिदमड़ी ना बंदी और जलबंदी ना बड़ी दा सोख पैदा करी दमड़ी न ज्वंदी अंडमड़ा बची थी ज्वंदी रोजी नुत्फा दमड़ा और बची द इंसान ज्वंदी पैदा की नो दमड़ना ज्वंदी पैदा की द काफिर ना मुसलमान पैदा की द जाहिल ना आलिम पैदा की दा सोख पैदा की बल्दा ज्वंदी नंबर पैदा की इंसान ज्वंदी दी नुत्फते मड़ पैदा की चरगा ज्वंदे दा अंडते ना मड़ पैदा की लारबा मुसलमान भी बेबत काफिर पैदा लारबा आलिम भी बेबत जाहिल पैदा दासों पैदा के और बल्दी दुनिया दी मखलूक द निज़ाम मुदब्बिर और चलउन के सोख दा तपोस ददी खल्क नौका चसोक द अल्लाह न अलावा द नूर खुदायान इबादत कई दई तो चदा कार सोख कई खुदा मुशरिकान बदर तबखबल हुई फसयक़ूलून अल्लाह दा अल्लाह इबादत द नूर चा कई उकदा सुजन वतयात के चिदा सूख कई न ब्या बदी हुए चिदा अल्लाह कई मुशरिकान तम मालूम दा चिदवी दा फर्जी और जाली खुदायान दा दकार नहीं आसमान न बबारान रिज़्क़ यौ अल्लाह दर कीता से मनई ज़मके न रिज़्क़ फसल ज़रगुनवल सर यौ अल्लाह दर के ब्या इबादत वल दबल चाहते ताज गुजान ज़ाल मख के
ارچا خپل ترتیب سره خدایان ساتلی د چا خدای غټ دی او د چا خدای وړوکی دی او د چا د کاڼي دی او د چا د اوړو دی کافرانو خدا چې خدای نو دا خدایان تاسو له دا سيزونه درکولی شي دی په خپل وی دا زمونږ د خدایانو کار نه دا ټول هر څه یو الله الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د مشرکانو سره په عقیده د توحید د بحث طریقه چې دا تاسو نه دینو کا چې تاسو ته کې ندی په جواب نشي درکول مجبورن به وای چې ستا خبره ټیک ده نبی علیہ السلام دعوت د دې چلو چې الله یو دی او د تمام نظام مالکم دا یو الله دی مشرکان عموما چې دا سيزونه ټول یو الله نو دوی سره خپل شرک باندې دلیل نو انو چې دوی درته وایي چې دا ټول ارس الله پاک کوي او دوی خپل عقیده په دې ځکه پرې خو درسته عقیده ته ټکوي اوس ول دعوت د عقیده د توحید ورکا فقل افلا تتقون چې تاسو ته پتر چې دا ارس الله کوي بیا تاسو ولی ایمان نه راوړی چې د الله نه یریږي بیا ولی ایمان بیا ولی نه راوړي دا ارشد الله درکې نو بیا ایمان ولی نه راوړي منی ولی نه نور خدایان سره ځان له جوړوي خدای رب العالمین کافی دی دا الله جل شانه د طرفنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د دعوت حکم هم بیان شو د مسلمان شان دادی چې د الله پاک د یووالي خبره با کوي الله یو دی د دې دعوت بچي بیا الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تاسو په دې پېښ چې دا یو الله پاک دین خدام ثابت شوا چې د الله نه علاوه نور ټول خدایان دا باطل دي حق یو الله الله نه علاوه څومره خدایان تاسو جوړ کړی دي دا ټول غلط الله پاک یو دی که څومره خدایان دي ځان تاسو کوم قسم جوړ کړی دي دا د خدای اهل نه دي د خدای احد هغه بادشاہ دی چې دا تمام نظام چا پیدا چې په دین پیښ شو نو بیا تاسو ولې ایمان نه اوري سچل شوی د الله د یووالي دلایل مخو پیژندل چې دا د الله د یووالي دلایل نو بیا ولې نه مانی چې بل خوازه بیا الله جل شانه فرمایي کذالک حقت کلمت ربک څنګه چې دا معلومه شوا چې د الله نه علاوه نور خدایان باطل او غلط دي دا خبره هم ثابت ده چې کوم کسان بارک الله پاک فیصله کړی دا چې دا خلق په جهنم ته بوزم د ایمان نه وروړي الله جل شانه قسم کړی لأن جهنم من الجنة والناس اجمعين زبخامخا جهنم د انسانانو نا او د پیریانو نه ډکو چې دا کوم کسان ایمان نه وروړي د دې په باره کې الله فیصله کړي کافر باره کې الله فیصله کړي چې دې بچرته بوزم جهنم ته به بیا الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا طریقه د مناظرې چې دې کافرانو نه تاسو دا څنګه یو ذات چې مخلوق په شورو کې پیدا کړي او بیا چې مړ شو ختم شي دوباره به پیدا کړي دا څنګه یو ذات دی بچب شي چې کله دی چب شي تو ورته وای چې دا سه ذات الله په شورو کو مخلوق پیدا کړم الله او چې دا مخلوق ختم شو دوباره را پیدا کی دا وهم سوق وي چې دا الله دا کارم کوي بیا ولې نه مانی سره د دلیل تاسو بیا په نشوي او روان شي نور خدایانو پس بل تاسو هغه ذات چې هغه تاسو خدایان تاسو ځان له جوړ کړی
ستاسو په دې خدایانو کې داسې خدای شته چې چاته سم لار وښي چاته نیغ لار وښي خدایانو کې داسې شته دوی به جب شي نو چې جب شي دوی ته ووایه د ښې لارې او د سمې لارې ښودونکي یو الله نیغ لاره څوک ښي الله د کافرانو خدایان خو چاته لارې نه ښي نو چې کوم ذات خلکو ته حق لاره ښي د هغې ذات تابعداري پکار ده او که هغه ذات چا د سره په خپله په نیغه لار نه کوي بل چاته نشي ښودلی د هغه تابعداري پکار ده نو دا خو یقیني خبره ده چې کوم ذات چاته سمه لاره ښیي او رهنمایي د صراط مستقیم کوي د هغه ذات تابعداري پکار ده او هغه الله پاک دی نیغه لاره څوک ښیي الله چې دا الله رهنمایي کوي صراط مستقیم درته ښیي بیا ولې د ده نه علاوه نور خدایانو پسې ځي هغه په خپله په لاره نه دي نو تاسو ته بس سمه لاره وکړئ بیا الله جل شانه فرمایي چې دوی صرف په خپلو خیالاتو پسې روان صرف پلار نیکو مشرانو چې کوم کفر اختیار کړی دي هغې پسې روان دي نور دوی دې ته نه ګوري چې د پیغمبر تابعداري او د پیغمبر کتاب قرآن مجید او د پیغمبر دعوت ته وګوري ایمان صرف د خپل هغه مشرانو تابعدارۍ پسې روان دي الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام من یرزقکم من السماء سوک پر رزق در کی تاسو ته آسماننا په باران سره والارض وتزمکنا په فصل زرغونه دو سره اما یملک السمع سوک دی مالک ستاسو د وګونو د پیدا کولو خالق داسې سوک دی والابصار او د سترګو پیدا کولو خالق ومن یخرج الحی او سوک دی دوباسی جوندی دمڑینا جوندی دوباسی دمڑینا ویخرج المیت من الحی او سوک روباسی مڑی دجوندینا ومن یدبر الامر او سوک دی مدبر او چلون کی دخبل کارنو پا مابین دا مخلوق کی دا تپوز دے کافران نو کا اگا کافران چا اللہ سر شرکان جوڑ کری نا تپوسو غیبت داو نوی چې دا زمن پلان کی بود دا کا غیبت سوی فسیقولون الله بزرد چې دی بتاسو تقوی چې دا الله دا کارونه څوک کوي الله ګور هغه مشرکان چې ځان له نور خدایان جوړ کړیو غیب هم اقرار کوي چې دا بادشاہ صرف یو دی چې دا کارونه کوي فقل افلا تتقون پس تو وایا تاسو ولی نه یریږئ چې ایمان راوړئ فذلکم الله ربکم الحق پس دغه صفات والا الله رب ستاسو رښتونی او حق ذات دی فماذا بعد الحق الا الضلال پس نوی پس د حق نه مگر گمراهی حق په مقابل کې گمراهی وي نو چې حق الله شو نو ستاسو خدایان حق نشو فانا تصرفون پس چرت تاسو اړول شي د ایمان ناصره د دلایل هم کتل بیا ایمان نه وروړي ولې نه وروړي کذالک امدارنګي یعنی پس د حق نه صرف گمراهي وي حقت کلمت ربک امدارنګي ثابت شوی دا کلمت ربستا علی الذین پای کسانو باندې فسقو چې غي مشرکان دي انهم لا یؤمنون چې یقینا دی ایمان نه وروړي قلتو فرمای هل من شرکائکم آیشتا ستاسو په خدایانو کې من داسې خدای یبدأ الخلق چې په شروع کې پیدا کی مخلوق ستاسو خدایانو کې څوک چې مخلوق پیدا کی شروع کی ثم یعید او به دوباره پیدا کی شتبکی قلتو فرمای دی بچب ځکه دی خدا سي عقیده نه ساتي سره د دې چې شرک خدا عقیده نه ساتي چې دا مخلوق زمونږ دی پلان کې بت پیدا کړي قلتو فرمای الله یبدأ الخلق الله پاک په شروع کې پیدا کړی دی مخلوق ثم یعید بیا به دوباره پیدا کوي فانا تؤفكون بچت تاس اړول شي د عبادت د الله نه قلتو فرمای هل من شرکائکم آیشتستاس په خدایانو کې من داسې خدای یهدی الی الحق چې غره نمای کې حق طرف ته ستاسو خدایانو کې څوک شته چې چاته سم لار وکړي
قل تو فرمائے اللہ یہدی للحق اللہ پاک سملا رکھے رہنمائی کے حق طرف تا افمن یہدی الالحق آیا پس ہر غزات چی رہنمائی کی حق طرف تا حق کو دیر حق دار دے دا تابدار مناسب دے ان یتبعا چی دا تابداریوشی امن یا غزات لا یہدی چی پخبل باندم لار نمومی اغزات چی خلق تلارخی و دا غطا بیداری پکار کدا سر پخبل پلار ندی لگا دا کافران بوتان دا غیتا بیدار اقل مند انسان کو پیگی چی دا رہنمائی قبول کی ذات تابداری پکار اللہ ایہدا مگر دا کدی پیو سملار باندے روان کلی چی فما لکم کیف تحکمون بس شوی دی پتاسو تاسو سنگ پیسل کوئی اللہ پرگ دی او نور خدایا نخلی وما یتبع اکثرهم الا ظنا او تابدارین کی اکثر دی کافرانو پا عبادت بتانو کی الا ظنا مگر دخبلو خیالاتو ان الظنا بشک گمان لا یغنی من الحق شیئا پیدا نور کی بمقابلت حق کی ایسید ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ پاک خفی دی پاک کارنو چنا مشرکان کبھی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین